أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدقت يا رب العالمين. دی زینا سورة الدخان دا شروع کی مخ کے سورة الزخرف دا تیر شو او پا دغا سورت کی زیاد ترزورو پا دلائلو دا توحید باندے او پا دی سورت کی زیاد ترزور دی پا انذار باندے پا ویر ورکولو باندے چکم کسان دا د توحید طرف ترانشی او د الله وحدانیت اونمانی نو دیلا سزا یا وغیرہ یا رول دی صورت کی داغی ذکر رستو تقریبا لسم آیات زما خیال لپاغی کی با د دخان وجه راشی دخان پایی کی یو لفظ راغلی نو داغی د وجه دی صورت تا تسمیت الکل بی اسم الجز دی صورت تا چی دی دا نم صورت الدخان ورکلی شوی او د مکی معظمی په اواخرو کې دا صورت را نازل لی په حوامیم سبعه کې دا 5 نمبر صورت دی پس دا نازل شوی صورت زخرف نه 59 آیاتونه دی پکې رکوګانې پکې درې دي الفاظ دا 346 دي او حروف چې دي دا 1401 دي الله رب العزت په دې صورت کې ما تاسو ته زیات ترزور په انذار دی نو الله فرمای حامیم یو د حامیم مشهوره خبره دو مضبوطه رائے چې کوم د علما او دا غدا چې د دې په معنی باندې الله رب العزت ویږي دا غ محبوب صلی الله علیه وسلم بعض علما بیا د دې معنی ما تاسو ته ویلي ورېخ کی علما فرمای خو هغه ته دانش وی چې بل یقین هم دا معنی ده خدا ورته ویلی چې دا نږدې معنی دا یا د پرای سره نو دا حامیم یو معنی علما وکړي د اخلف بالحلم المتین الله رب العزت فرمایي چې زکه سم خرم په هغه صبر او په هغه حلم مضبوط سره یعنی دا صبر داسې مضبوط هتیار دی کنه چې چاته د صبر وکړه انسان چې صبر وکړي نو تاسو ته ما د امام صاحب واقعه ویلې وه چې امام صاحب ته یو کس کنځلې کولې تر دې چې امام صاحب کور ته ورسېد چې کور ته دننه کېده نو امام زموږ خو کوزاګار و چې چا راته دغه نه چې چا راته داسې معمولي اخوا دې خوا هم کتلې نو موږ به ترې ګزارې امام صاحب په شان شخصیت چې کور ته دننه کېده و دې که څه کنځلې پاتې هغه راته زور وکړه چې بیا زه دننه شم هغه ورته وي تا خو زه د سپي برابر هم ونه ګڼم نو هلته راپرېوته مړ شي خلک وي امام صاحب کس مړ کړو ایمان نه دی مړ کړی هغه ورته زما صبر مړ کړ نو د دې وجې وایي چې د دې معنی د څه شي احلف بالحلم المتین چې ځکه سم خورم په هغه صبر مضبوط سره یو معنی ده یو معنی علما نو چې دا وکړي حامیم نو اخلفو بالحلم المتین زکا سم خرم پاغا صبر مضبوط سره نو بیا به ول کتاب او قسم دی په کتاب باندې واوی قسمیه ده الکتاب په کتاب باندې المبین چې ښکارا بیانون کړي نو بیا به الحق ظاهر ولم يدفعنا موضع الشبه او حق چې دی دا واضح دی زکه په کتاب باندې قسم خورم زکه په خپل صبر قسم خورم چې حق واضح دی د شوبې گنجائش هم پکې نه دی پاتې شوی الله خبره بالکل صفا کړي بالکل خبره صفا او بل انسان دی کدی په یوسیس کې جلدیو کې نو بکی زکه د نه بداسیس پوت شي خراب بشي انسان زړه به خپه کیږي وغیرہ الله رب العزت ته د جلدې څه ضرورت دی چې راټینګي دي دلته د راټینګول شي قبر کې د راټینګول شي آخرت ته الله خو دا ټول عالم د الله رب العزت دی بل معنی علما کوي د هانه مراد چې دی حکمت حکم دی او د میم نه مراد چې ملک دی
نو حامیم مطلب به څه شي حامیم چې حکم د الله دی په بادشاہي د الله تعالی کې چې بادشاہي د الله تعالی دا نو حکم بم د الله چلیږي حکم به د غیر الله نه چلیږي قانون بم د الله چلیږي بیا بل معنی علما کوي ها معنی چې دی حکمت او د میم معنی څه شي د میم معنی چې دی متین نو حکمت مضبوط الله رب العزت فرمای حامیم قسم خورم پاغه حکمت سره چې هغه مضبوط حکمت دی حکمت الله رب العزت حکیم ذات پاغه باندې قسم خورم یا امام شاه ولی الله رحمه الله فرمای چې دا حامیم چې دی دا یو اجمالی نور دی چې د عالم قدس نه دا عالم تخلیق تراشي نو دا متعین شي په یو ځای کې اجمالی نور ته مراد خیر حامیم الله په هدي په معنا د دې حروف باندې والکتاب المبین او قسم دی په کتاب باندې چې احکار بیانونکي دي وضاحت کوونکي دي ان انزلناه چې یقینا موږ نازل کړی دی قران عظیم الشان لرا فی لیلۃ مبارکۃ باغشپا مبارکه کی لیلۃ القدر کی شپه مبارکه نه لیلۃ القدر مراد ده بعضی ته شب برات لري خو شب برات چې تیاری نو بیا د قران پاک نزول ته پکې نه علي انت ابتدا ته چې فیصله شي وسره او بیا نزول د قران چې دی هغه په دغه لیلۃ القدر کې شو لیلۃ مبارکه دا ویل شي شب قدر ته او مضبوط رائے سره دا پټه د رمضان المبارک اخیری عشره کې او نور پکې دغه شته خو مضبوط دغه خبره دغه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومه وا د عام امت نه پټه ده عام امت نه پټه نو دغه شپو کې چې څوک عبادت کوي الله ورته ور نصیب کوي الله دې توفیق راکړي بیا دې شپه باره کې راځي چې پدې کې حساب کتاب وغیرہ دا ټول کېږي پدې کې امور چې دې دا حواله کېږي فرشتو ته نو دغه روایت بعضې چې دې دا د شب برات باره کې راغلي دي نو هغه خو خیر کثرت د لیلۃ القدر باره کې خو بیا هم بعض لکه شبیر احمد عثماني سے وغیرہ هغه وی چې کی دي شي داسې می کی دي شي داسې می چې ابتدا د دې په لیلۃ برات کې شوی او انتهای په لیلۃ مبارکه یعنی شب قدر کې شوی وغیرہ خو خیر د غشپې ته ډیر زیات فضیلت او خاص کر نزول د قران پاک د عرش نه یا د برنه دا بیت العظمت تا یا بیت العزت تا یا بیت المعمور تا چې هر نوم ورته تالی دغه ته په دغه شپه خاصه کې راغلی دی را روانه ده الله رب العزت تیرا له ژوند راکړي هغې پورې الله دې سره د ایمان دا زندګي راته را نصیب کړي او الله دې راله توفیق راکړي او خاص کر دا شپې ورځې دا منځ کې علما لیکي چې د دې دواړو شپو تر منځ چې دا کمې ورځې دي دا مې ډېرې زیاتې برکتي ورځې دي بل الله ورته خپلې میاشتې ویلي دي هغه خو بیا لوټ مار والا میاشته خو بیا د مؤمن د پاره ده نو دام د الله رب العزت میاشتې دي کوشش پکار دی په دې کې دام برکتی میاشتې دي چې الله رب العزت پکې د الله رب العزت عبادت پکې سيو کی الله پکې سړی رضا کی او سړی پکې بغاوت والا کارونه نه کی الله دې بچ کی انا انزلناه یقینا من نازل کړی دی قران عظیم الشان لرا فی لیلۃ مبارکۃ فلیلۃ القدر کی انا کنا یقینا من یو منذرین ویر ور کون کی فیها بدغشبه کی یفرق فیصله کول شی کل امر د هر یو کار حکیم حکمت والا او امام نصبی رحمه الله معنا کوي فیها بدغشبه کی یفرق لیکل شي کل امر حکیم هر حکم حکمت والا نو د دې وجه وی تاسو د خدای نه سوالونه کوي چې خدای پاکه په دغه رجستر کې می چرتا بدبختونه لیکي نیک بخت می ولیکا خدای پاکه په دغه کال کې بچی دا څومره فیصله کیږي نو زما د پاره چې د خیر فیصله وشي خدای پاکه چې څومره فیصله وکيږي چې قدمه د مرګ فیصله می مثال پته ور چې د ایمان سره فیصله وشي اسی مختلف نو سوال بازان د پاره کې ښه
امرن دا حکم دی دا کار دی من عندنا زمن د جانبنا انا کننا یقینا من یو مرسلین علیگون کی الملائکہ فرشتو لرا رحمتن دا رحمت من ربک استاد رب د جانبنا انه یقینا دغ اللہ تعالی هو السمیع اوریدون کی دی العلیم علم والا دی اللہ رب العزت اوریدون کی دی او علم والا دی رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض و د ازمکی دی وما بینهما هغه چې په منځ د دغه دواړو کې دي ان کنتم که چرته یې تاسو موقنین یقین کوونکي الله رب العزت د دې ځمکې اسمانونو چې څه د دې په منځ کې د دې څه دی رب دی رب څوک دی الله زمونږ او ستاسو رب څوک دی یو الله الله دې دا استقامت سره نصیب کړي رب زمونږ استاد څوک دی یو الله د ځمکې اسمانونو څوک دی الله او هغه چې د دې په منځ کې د هغې رب څوک دی الله وي که تاسو یقین کوونکي نو الحمدلله الله ایمان را نصیب کړی دی موږ یقین کوو الله د استقامت را نصیب کړي لا اله نشته دی معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دی نشته دی معبود برحق الا هو مگر دکا یو الله دې کې چې ته څومره مفهوماتو کې وجه روباسي څومره بګي سيزونه روباسا ته د دې وجه پرېښې داسې دی چې دا څومره سيزونه دي نشته دی د دې متصرف مگر متصرف څوک دی یو الله رب العزت تعالی आवाज وباسه نشته دی بل خالق مگر خالق څوک دی یو الله دی نشته دی بل دک شان یقینی او اٹل فیصله کوونکی مگر څوک دی یو الله رب العزت نشته دی بل داسې ذات چې داغه په نوم باندې مانخته وشي چې د چا په نوم باندې مانخته پکار دا څوک دی یو الله رب العزت نشته دی داسې ذات چې تعالی را عزت ترکی مگر حقیقی عزت ورکوونکی ذات څوک دی یو الله رب العزت دی نو دا ټول څه شي دی یا داسې وایا نشته دی بل داسې ذات په حقیقت کې چې دا د قرآن ته کینی خو دې قرآن ته چې کینونکي ذات په حقیقت کې هغه څوک دی یو الله رب العزت الله توفیق درکړي که الله توفیق نو درکړي زه به څه یم ته به څه زه هم کار به څه دا د الله رحم دی دا د الله رحم دی الله دې توفیق راکړي الله دې پکې اخلاص پیدا کړي لا اله نشته دی معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دی اوس دغه الله رب العزت یحیی ژوند کول کوي و یمیت مړول کوي ربکم رب ستاسو دی وې زموږ د ټولو رب دی کنه و رب آبائکم الاولین او ستاسو د پلار نیکونو بنو د هغوم ربو بل هم بلکې دوی فی شکن په شک کې دي څوک په شک کې دي مونږ خو ایمان راوړی دی الحمدلله الله د استقامت را نصیب کړي نو کافران یادي بل هم بلکې دوی فی شک په شک کې دي یلعبون یترددون سم په شک کې ورننوتي دي بل هم بلکې دوی فی شک په شک کې دي یلعبون لوبي کوي فرتقب انتظار کوا فانتظر فرتقب بمعنى فانتظر انتظار کوا یوم تأتی السماء هر کله چې راتګو کې د اسمان بدخان مبین په لوګي ظاهر سره دې ځای نه ماته سورۃ الدخان نو اوس د دې لوګي نه څه مطلب دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې نه لوګي نه مطلب دوه معنو سره راځي هم علما ته اخلي او عبدالله ابن مسعود سے یو معنا غشته غوي چې کله د مکی معظمه د خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم راتنګول ډیر شروع کړل او سمیدنا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیره وکړي تاسو ته ما حدیث ویلو چې خدای پاک داسې قحط پیراولي لکه څنګه قحط چې یوسف علیه السلام چې کم قوم کې راغلی په هغې باندې راوستي داسې قحط پیراولي نو دی په وو کالو کې داسې حتی چې اډوکي دا به په اوبو کې واچول چمړې مردارې دا یې پکې خوړلې وې څاروي یې پکې مړه شو سختې پیرالې اخره کې بیا هغه ابو سفیان صاحب خبره ما تاسو ته کړې وه چې هغه راغی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم له وی چې دعا وکړه دې کام ده نو هغه نو دا قحط داسې سطحې ته رسېدلي چې دا یو خو چونکې خشکسالي وه د سره باران نه کېده نو تش دا دوړې به الوتې را الوتې هسې هغه داسې علاقه ده د مکې معظمې او بله دا چې د خلکو په دې سترګو به داسې وي دومره هغه خلک داسې کمزورتیا ته رسېدلي چې داسې لوګې شانتې یعنې سترګو ته به یې داسې ګډوډ څیزونه ښکارېده نو هغې ته اشاره ده او یو ترجمه بله دام ده چې د اخر زمانې د قیامت یوه نښه دام ده چې لوګې شانتې به راخور شي یا د اسمان اصل ته اشاره ده خو دغه لوګي شانتې به راخور شي
دا د قیامت یو نه حکم راځي فرتقب انتظار کوه یوم تأتی السماء په هغه وخت باندې چې راته وکي اسمان نو بیا به راشي یوم یأتی علیهم القحط په هغه ورځ چې راشي په دیو باندې قحط بدخان مبین په هغه لوګي ظاهر سره یخشى الناس محیط بالناس راګیر یحیط بالناس راګیر به کې دي خلکو لره هذا یقال لهم نو به ویل شي دیو ته هذا عذاب الیم دا عذاب دردناک دی الله دې بچ کی ربنا نو دی بیا سوی ربنا اے رب زمنگا اکشف لرک عنا زمنگا العذاب دی عذاب لرا انا مومنون یقینا من ایمان راوړون کیو نو د دنیا ته اشاره ده کنه نو دا بنوي چې بد عمل کینو صرف آخرت کې بدر ته سزا ملاوي ګوره د دنیا کې سره ان لهم الذکر وكيف ينفعهم الدعاء څنګه ترجمه وکي وكيف ينفعهم الدعاء الله رب العزت فرمای څنګه بدیله دغه دعا بیا پایده ورکی چې عذاب در باندې راغی نو بیا به څنګه پایده ورکی ادا سی وایا کمزه بوي د دیو د پاره بیا نصیحت ان لهم الذکر کمزه بوي د دیو د پاره بیا نصیحت وقد جاءهم حالان کې راغلی دیو ته رسول پیغمبر مبین خکارا بیانون کی هغه ورته خکارا بیان کو او دې ته مخړونو اوس چې عذاب په بسره ولید اوس وی چې خدای پاک لري کی ثم تولوا عنه ثم اعرضوا عنه بیا دې اعراض کو دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقالو دی ویل معلم تعلیم ورکړی شوی دی مجنون او لیوانی دی الله دې وساتي نو د دې اصل کی تایید بیا په بل آیات سره کیږي انما يعلمه بشر دی بوي وی دل تعلیم ورکي یو انسان یو بشر هغه به سو کې یادو نو دا یو غلام هغه داسو چې هغه د سره د نور غلامانو په داسو چې چا به مور او پلار وغیرہ اکثریت نږدې یا څوک به رشتہ دار یا به موالی وګرځید وغیرہ نو څوک به دا هغه د سره څوک نو په مکه معظمه کې صرف د یو غلام چرته را خرڅ شو د سره څوکونه نو چې دی با بیمارم شو بیا بم په خپل احکام میچنه تاولي بیا بم په کار کو بیمار بو نو دبا چې کله به بیمار شو وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته او لا نبوت نو مراغلی غینه مخ کی نو اغله به میچن چې دا تاوله اغله به چې دی کار مار چې داغه به سومره هغه ته به آرام وکا چې هغه به بیمار رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت نو مې د شغین اړوند خبره د ول ټول کار کو رسول الله صلی الله علیه وسلم به داغه ټول کار کو د غلام او هغه چې مطلب کوم ضرورت نو دا کوشش وکړو چې هغه ول پورا کو داغه یا جبر نامه وا او یا چې دی یو ساره نومو یا عائش نومو درې واړه راځي نو دا د روم دی بداوی چې دل تعلیم ورکړي یعنی هغه تعلیم ورکړي ما دوی بل ځای کې راځي نه ما يعلمه بشر نو الله رب العزت بیا داغي جواب ورکو چې وای هغه خو د روم دی او د قران هو فصیح جب عربی کې چې تاسو مقابله نشئ کولی داسې عربی جبه کې چې تاسو مقابله نشئ کولی دومره فصیح زبان دی نو څنګه چې د غیر عربي تاسو وای ته عجم وای ان پړ وای پټکیم تاسو وای نه پوي نو هغه څنګه داسې فصیح جبه کې چې دا قران ولیک نو دا د دیو غلطی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وقالو وی بدی معلم دا څه شری تعلیم ورکړی شوی دی مجنون لیوانی دی ان کاشف العذاب یقینا من لر کون کی العذاب قلیلا لگ دي سوالونه به شروع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه ابو سفیان سے ابراهیم به غرستو ایمان وروړي چې د عذاب رانه لري کا نو الله رب عزت فرمایي موږ عذاب لگ لري کون کیو خو تاسو انکم یقینا تاسو عائدون واپس کیدون کیه شرک ته چې موږ د عذاب لرکو تاسو واپس شرک طرف ته ځئ الله رب العزت موږ بچ بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین الله په هدی پمانه د دې حروف باندې او قسم دی په کتاب ظاهر بیان انکی باندې ښکارا بیان انکی باندې ان انزلناه یقینا من نازل کړی دی قران عظیم الشان لرا فی لیلۃ مبارکۃ باغشب د ليله القدر کی ان كنا یقینا یومنگا منذرین ویر اور کونکی فیا پدی کی یفرق فیصله کول شی یا یكتب د امام نصفی سے دغه سره یكتب لکل شی کل امر حکیم هر امر حکمت والا امر من عندنا حکم د زنگ
جانب نه انا كنا یقینا یو منګه مرسلین را لیګون کې پسل را للملائکه فرشتو لرا رحمتن دا رحمت من ربک استاد رب د جانب نه انه یقینا د الله تعالی هو السمیع دا اوریدون کې دی العلیم علم والا دی رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ازمکه دی وما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم کو چرته یې تاسو موقنین سو یقین کوونکی لا اله الا هو ټول وی لا اله الا هو لا اله نشته دی معبود برحق الا هو مگر څوک دی یو الله دی یحیی ژوندي کول کوي و یمیت مړول کوي څوک ژوندي کول کوي الله مړ کول څوک کوي الله ربکم رب تاسو دی و رب آبائکم الاولین او رب د تاسو پلارانو ډومبنو دی یعنی ستاسو پلار نیکونو د ټولو دی ښا بل هم بلکې دوی فی شکن په شک کې یلعبون لوبي کون کی فرتقب نفنتظر انتظار کوا یوم تراغه پوری تأتی السماء چراتگو کی په هغه وخت چراتگو کی په هغه ورځ چراتگو کی اسمان بدخان مبین باغلوگی ظاهر سرا یعنی یوم یاتی علیهم القهر یغشى الناس راگیر بکی دی خلق لرا او بویلی شدیو تا هذا عذاب علیم دا عذاب دردناک تی اللہ نے بچ کی رب ندی بسوی ربنا اے رب زمنگا اکشف عنا لری کی زمنگنا العذاب عذاب لرا انا مؤمنون یقینا من ایمان راوڑون کیو اللہ دی استقامت من تا ایمان را نصیب کی انا لهم الذکر وکیف ينفعهم الدعاء سنگ بوی ددیدا سنگ با فائدہ ور کی دیتا دا دعا یا سنگ بوی کم ځای به وي د دوی دپاره بیا نصیحت وقد جاءهم حالان کې راغلی دوی ته رسول استاذ مبین ښکارا یا صفا بیانونکي ثم تولوا عنه بیا دی اعراض وکړه دغه پیغمبر نه وقالو دی ویل معلم تعلیم ورکړی شوی دی مجنون لیونی دی انا کاشف العذاب یقینا من لرکون کې د عذاب یو قلیلا لګ لګ انکم یقینا او یقینا تاسو عائدون واپس کیدون کې شرک ته الله رب العزت من په خپل فضل او کرم سره